زما نوم مراد حسین دی د الخدمت فاونډیشن ضلع خیبر نایب صدر یم. دا د مونږ اول ورځ نه چې دی دا کیم سٹارټ دی او الحمدلله اوسه پورې تقریبا مونږ 1450 پورې مریضان کتلی دي او هغه مریضان چې د هغې کې ماشومانو پکې کوم ریشو زیاته ده او بیا فیمیل زیات دي بیا پسې چې دی که نه میل پکې په دریم نمبر دي او هغه مریضانو ته مونږ دلته تاسو په د کیمرې په نظر باندې هم کتل دا کوم میډیسن مونږ ورکړي دي نو دا میډیسن چې کم دي دا د لوکل کمپنیانو نه دي ټول ملټي نیشنل کمپنیانو میډیسن دي او دغه وجه نه چې دی نو مونږ یو چېرې دلته چې کم د خلک دي یخنیم ده موسم یخوالم ده ګرد و غبارم ده دلته خشکیم ده نو د هغې مطابق چې دی که نه دلته الخدمت انتظامیه چې دی د هسپتال چې کومه انتظامیه ده نو هغې دا کوشش کړی چې هغې مطابق ورته مونږ میډیسن پرووایډ کړو او اوسه پورې الحمدلله ښه ملګري د چې کوم ډاکټر صاحب دی مونږ سره او چې کوم لیب والا ملګري ټیکنیشین دی مونږ سره دلته په هسپتال کې نو دا ښه په هغه سره لګیا دي په دلچسپۍ سره لګیا دي او موږ د دې ډاکټرانو هم شکریه ادا کوو چونکې دا د دې علاقې نه دي د بهر نه راغلي دي او دوی ښه په دلچسپۍ سره لګیا دي او د دې هم شکریه ادا کوو. دې سره موږ سره دا چې کوم لیب دی نو دا په 10 منټ کې چې دی نو هر قسم یک قسم رزلټ ورکوي ورته او قیمتي لیبارټري ده. د دې نه علاوه موږ سره الټراساؤنډ سیسټم دی په دې هسپتال کې چې الټراساؤنډ بیډ هم دی او دا موږ د لیبر روم دپاره ایمرجنسي کې استعمالولی شو او د ډاکټر روم تاسو خیال دی چې دا ډاکټر صاحب چې کوم دلته مریض چیک اپ کوي او ستاسو نه شاته چې دی نو د میډیسن هغه دی یک قسم له سټور دی نو دغه الخدمت فاونډیشن چې دی نو دا تقریبا د دې کوم مینی هسپتال دی دا موږ صوبې خیبر پښتونخوا سره دا دوه دي او دا په ایمرجنسي کې چې دی نو دا په کار رادرومي او دا د استرالیا چې کوم یو کس دی هغه پاکستاني هغې ډونیټ کړی دی الخدمت فاونډیشن ته او میکسیمم دغه موقع چې د 7 کروڑ روپۍ د قیمت دی او د عوامو دپاره موږ دلته راغلي یو انشاءالله چې څو پورې دا خلک وي نو زمونږ دا خدمات زمونږ دا دلته چې کوم د ډاکټرانو ستړې ده دا به انشاءالله موجود دي او د مقصد دپاره چې یار مونږ عوامو ته چې دی هغه د حدیث شریف دی چې یار مسلمانان چې دي که نه د یو جسم مانند دي نو چې کوم ځای کې تکلیف وي نو هغه تکلیف پکار دی چې ټول بدن محسوس کړي نو افغانانو چې کوم مسله نو دا مونږ خپله مسله ده او دا انشاءالله چې مونږ چې یو ښه میسج لاړ شي افغانستان ته هغې چې کوم میډیا ده نو هغې راپورټینګ غلط شروع شوی نو مونږ دلته وښو چې نه دا چې څه تاسو وایي نو دا بالکل غلط دي افغانان د مونږ وروڼه دي او د خدمت په مونږ باندې فرض دی.